ابو جهل سره د زرو کافرو راغلیو ډمې راویستې وې ځان سره او ګډا مډاله چې د ځوانانو جذبات ورسره وي پوه شوې هغو به د مصري کولې امام به تاسو سینو سره ولګو خو دې سړو مقابله تاسو جوخته وکئ دا د سینو لګولو لالچ به ول ورکوو دې لالچ ډېر غرق کړي وي پوه شوې نران شئ بادران شئ موږ به تاسو خپلو سینو سره ولګو بزدلی اختیار نه کوي ډېر لوی اتڼ باندې راغلی و خانه کعبې غلاف هم موقع باندې نیولی و دې سړي صله رحیمي کټ کړه توړې راویست یا الله انصاف وکړي یا الله انصاف وکړي ابوجهل حاجي صاحب وایي دوا غواړي که نه سړی دی نیک کار لځي دوا غواړي د محمد صلی الله علیه وسلم مقابله لره روان دی دوا کعبه کې غواړي ولې ځان ته حق پرست وایي ځان ته حق واله وایي ابوجهل حاجي صاحب هم ځان ته په باطل نه دی ویلي پوه شوې ابوجهل حاجي صاحب ځان ته په باطل نه دی ویلي د آیتونو مکمل ترجمه نه کوم شان د صحابه کرامو راخلم به د آیتونه چې ما لوستي دي دا د جنگ بدر په باره کې دي خبره اوږدېږي زما مضمون بیا خلاصېږي نه الله اکبر دویم نمبر جنگ شوی دی جنگ احد کم باندې چې دی صیب وي داسې تښتېدلي وه بزدله وه کته لاړل چې کم دی لوټ مارله لاړل دا یې الفاظ دي صحابه لوټ کو لوټ ډاکوان کوي رونو کانډره لوټ څوک کوي ماتوي ډاکوان زموږ ملک کې لوټ پاچا کو ډاکوانو صحابه ډاکوانو دا ته خوله سمه خوځوه ته خوله سمه خوځوه لږه کمه خوځوه لږه سمه خوځوه او لږه کمه خوځوه ته سوی هغوی لوټ پسې رالل د بدر په موقع د احد په موقع باندې هغوی لوټ پسې راله لوټ واقعه دا ورونه زه تفصیل نه کوم خو شان د صحابه آیتونه پیش کوم تاسو ته احد موقع باندې نبی علیہ السلام راغی ترتیب مقرر کړ یو وړه ونه ډیره ده کې څوک تللی هلته کې زما خیال سره تکړه سړی 2 منټه پې نه لګي هسې موړه ونې ده دومره لکه د کته اوارې نه هغې سر ته سړی خیږي لنډ ونې زیدی او موړه ده خو دومره ده چې دا غاړې څوکې دې غاړې څوکې نو ښکاري بیا نه دا اوږده ونې موړه ده زه پې ختلی یم ما ښه کتل ده نبی علیہ السلام چې سوچ کو حضرت ډېر هوښیارو نن کفري طاقتونه کفری جنگجو خلق چې دی هغه وایي د محمد د مسلمانانو محمد چې دی صلی الله علیه وسلم د ده شانې ټریننګ شده انسان تاریخ کې موږ نه دی لیدلی دا واقعیت یې کتل دې جنگ کې صحابه یې کته خو مقرر کړل 50 کسان عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه د هغوی مشر که او دا 50 یې دې ډېره کایې اوږده ونه ډېره ده وی ناڅاپي دشمن موږ دلته مشغول یو او هغه نه حمله ونه کي نو دوی ته ووي کته میدان احد کې موږ فتح مومو او که شکست مومو ستاسو 50 کسانو ستاسو زموږ فتح سره زموږ شکست سره هېڅ کار به نه ورسره هوښیار دی حضرت ستاسو زموږ فتح شکست سره هېڅ کار به نه او دا عبدالله ابن جبیر ستاسو مشر دی او دغه کې تاسو د ده په مشرۍ کې د ده په امارت کې تاسو به یئ او څوک یې کوئ چې په دې ډېری راپسې څوک راونه خیږي نو هغه چې دو جنګ کوي نو دا د دو په شا ده رونو دا د دوی په شا ده کته رونو څه شل کافر مردار شله څه نور اگر که کافر زیاتو الله روب راویست کافره اوس غلوله شله وتښتېده خالد رضی الله عنه بیا وروسته ایمان نه وړلی دی جرنیل دی هغوی وتښتېده هغوی کافر وتښتېد زور راغی وتښتېد دلته په ډیری چې کوم دي هغوی امیر صاحب بیا وی
فتح وشوه. اوس خو صرف غنیمت مال د چې راټول کو جو ځان له کورونو ته. اوس خو پاکستان اور څه نشته. دا نو چې کته تالانو لوټ مارو چې دو نوې ته له جدول سره ملاوېدل نه، دا ټول صحابو دی مال دا و مال غنیمت ادا حلال دی، دا چې کافر نه پاتې شي نو دا غستل پکار دی. پوه شوې؟ په دې جنگونو کې کتا کافر نه نکاح کړې ښځه واغسته اتاله حلالا طیبا، حلاله ده پاکه ده، استا خوا کې ده خو که تا کې څه زوري چرته تاله جایز ده. پوه شوې؟ امیر صاحب فتح شوې ده، د حضرت حکم موقتو یو وخت پورې و. اوس خو جو فتح وشوه، اوس زر زو چې دغه څه سامان ونه پاتې دی راټول کو او زو ځان له. امیر ورته وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې زمونږ فتح او شکست سره ستاسو هېڅ کار نشتی، لہذا زما اجازت نشته. هغوی امیر صاحب خو عجیبه سړی نو، خو من ګورو کافر خو لاړ هغه والوته وتښتېده ختم. اوس فضول ناس یو رونو دی غلطه تا اجتهادی غلطی وی، دی کې ثواب یا ګناه نه. د دې مجتهدینو اختلاف دی. پوه شوې؟ یو حدیث کې راځي وګونو ته لاس اوچت کې، بل کې راځي د چا چې امام وي یو کې راځي قرت وای فاتحه وای، بل حدیث کې راځي د چا چې امامي د امام قرت د مقتدي قرت دی. ځان د مجتهدینو حدیث واغسته، د مذهبونو بنیاد پې کېښود. اجتهادي خبرې دي. رونو لس کسه پاتې شله، صالح رالل مخامخ یې وکته چې خلک تل کافر تللی. اوس خو هسې ناست یو، خو دو ته امر نو، راتلو امر نو. ویې کړه خپل یو سوچ یې وکړه، یو اجتهادي سوچ یې وکړه، دې ته اجتهادي خطایي وایي. رونو دا د چې کوم الفاظ استعمال کړي دا غلط دي. دا چې دوی کته رالل نه څه وشلل، د کافرو جرنیل هغه نو کته چې ډیری باندې خو څلغونې کسان دي، او دا سړي په مال ټولولو باندې شروع دي. راځئ ناڅاپي پې ولې نه ځو چې دو خو وایي چې دو لاړله او ناڅاپي به ورشو، څه به د هغه غاړې نه ورشو، څه به د دې غاړې، دو به ګیر شي، هر څه به تیر شي. کافرو جرنیل هغه نه راورسېده. دی دلته کې انتهایی کوشش سره مقابله وکړه، ونه شوه. لس کسان به څه وکړي؟ دوی شهیدان کړل او کته لاړل. کته هغو خدا فکر نو، ناڅاپي پې یلغار شو. نو داسې هم شوې ده دې افراد تفریح کې مسلمان لاس نه مسلمان هم شهید شوی دی. الله معاف کوي. حالات داسې جوړ شلل خپل پردي دوست دشمن بیا پته نه وه. دا ناڅاپي الغار چې شو انتهایی پریشانی جوړه شوه. هغه ستا د غلا جنگ نه و چې تا هغه ځای کې دریسې ترې شینګری ناستې، مورچې ته ناستې او ډز کوې. ته خو ځکه بهادري، تا ته زه یم چې دغسې مخامخي توره واخله او بیا وچلوه، بیا ودرېږه دشمن ته. دا خو هغوی باندې مور پیدا کړي و راوړي و چې داسې موقعو باندې ولاړ دي او داسې پکې دي چې دا لاسونه خپل ټول ختم کړلي، داسې پکې دي چې خپل بدن یې غشو ته نیول دی. نبي صلی الله علیه وسلم یې بچ کړ دی. دا د زمانې بادران خلک. خو سیلاب راغی، داود الله امتحان، دا راتلونکی و. صحابه وتښتېدل، خطبه تښتېدل، مجبوري وه، یلغار پې ناڅاپي راغی. 15 صحابه نبی علیہ السلام سره پاتې شي دي. و انصار دي، اته مهاجرین دي، داسې څه ترتیب باندې دقه کسان دي. او نبی علیہ السلام باندې هم زخم شو، غاښ مبارک شهید شو. لوی وینه ترې نه وبهېدله مبارکه. لوی تکلیف نبی ته ورسېد صلی الله علیه وسلم ته. ولې؟ لږه بې احتیاطي وشوه، اجتهادي غلطي وشوه.
لیکن دا غلطی اللہ معاف کر دا تا تس تکلیف راغے تنن آغا شماری اجتہادی خطائی شوی دا دا خطائی اللہ معاف کرے دا زبتا تا قرآن صفی رواڑوں آخر کار بیا دوی وہ تخت دل لر سزے پورے لاڑ ویرا لغو نے پاتی شیو بیاو پسی نزو نزنوی منظرے چی زخمی شی خوڑل زیاد کئی دا سڑی زخمیان شوی دی او اس نشوت لے سزے کیوں نبی علیہ السلام تا حکم راغے آغا مقام تا ہمراو لست التکی لاڑ شے صحابہ دم رزار اور خلقو چا زن زخمیان پا یو بل لاسا چول لے چا یو اخ پا کور کے دننا یو بار دا اڈر راغے فلان کی زید تو ورزائی پی حالانکہ ٹکو سترے شوی دی دو نبی اڈر دے حکم دے فلان کی زید تو ورزائی زی چیزو التاغو خبرش لچے راغلو ولی رالو وی بیا دل تر پس رالو وی رالو وی تخت ہے چی تختو لاړل نو څه سامانونه تلته پاتې شیو ادو چې لاړل هغه سامانونه تنه راټول کړل او بیا واپس رالو سره د زخم نه میدان نه دی پریخه سره د زخم نه د نبی حکم منلې دا ذات نه یو خدای ته وګوره که هغه جنگ نن مسلط شي نو قسم په خدای چې ته به چرته تختی ته څه وایسه نو اوس خو د غلا جنگ دی اوس خو د بټنو جنگ دی دلته بټنې وي هندوستان کې ګولې لګي ادھے دلتا محفوظ ناس تے اس خود غلا جنگ دے نرے ونی سورے رہے من ٹوپا کی دی او جنگ کئی پوشوی دی کہ تب مرچے پریدینو اگا خود سینی جنگو یا رور د سینی وے مخامخ وے مخامخ سنگ بہادرانو کم قصہ بیو کی دا مکینا مکی د مدینی منورینا مدینی منوره بنی دو مشوره وکړه وګدا واقعیا ده جنگ احزاب چې ورته وینو یو ځل زودان ارس ولا ختمو تخم اخلاص شي مشوره وشو خندق وکنيست شو یو واقعیا ده پکې سړی حیرانی کی محاصره ده میاشتې روزي راپور دو ایک دم راتلے نشی چی نزدیکی گی جو اگی پسر والا وی کندہ جوڑا کرلا مدینی چا پیرا یو ذل شپدا جمع دے نبی علیہ السلام بھی سوکتے چی دے دشمن سیڑیو کی او خبر مال راڑی یو صحابی پاسی دوی زبزم بیاوی سوکتے چی لاڑ شی نور چا غگ نکو ولی غگ نکو بزدلی نوا نرانو اگو چه بای زی کوم نو بس بل بای دے کئی نو بلو بیا غلے ہونو دو درزال حضرت تو فرمال سوکتے چه دشمن خبر راڑی سیڑی پا طریقہ زگا تیارا دا غلے ہونے لاڑ چی خندق کی کوشی برو خیجی اگوی پا جی مجلس کی کینی او اگو چه سوئی اگا منگ تراڑی سیڑی ہوشی صحابی و ززم انتہائی یخنی دا نبی علیہ السلام میں زمان پا سینہ لاس کے خو لاس مبارک ہے جو کیخو کنا ایئر کنڈیکشن چالو شو یا اللہ زمانی تو بھئی صحابی وی زلاڑم غلے روانی کوشم خندق کی براو ختم اگو ناس تھی تیار دا بیٹریانے لیٹری نوی منز تورا سیدم آخوا ابو جال شاہ سیب دیا دا مخلوق آخوا دے منز کی کیناستم دیکھے اگوی اللہ کا سا ہما خبر کہو ہارے او خپل مرگرے او پی جنائی چتا غیر سوک نہیں اوگر صحابی سورو خیار دے صحابی چا عملہ کڑا پا دے بل بانے کانترانا اللہ ریکنی نیولی میں عملہ کڑا دے اللہ کا سوکی ویزا فلان کیم ہاں ہمائی چتا قل خو نہیں سیڈی خو نہیں اللہ کی پخپلا سیڈی دے دیتا نرتو بوئی دوی داوی بزدلان ہوئی پوشی چا اس خودے پا ماں عملہ کئی زان نے مخ کی سوکے لکا چتا غیر سڑے خو نہیں دشمن تا خبر ہونا رسائی خان سو کی تو ویزا پلان کیا نا ہاں ٹھیک شو کیا نا ٹھیک شو حالانکہ پخپل دی نر نری صحابو چکم نر توب کر لے مور بد سے را نری پارام کیا نا آگا سیڑی اکڑا راغے نبی علیہ السلام پو مزبانی ولاڑ لے غلے وانے راغے دا دو درے دلو ایماغ شراخ کو لالا میں شراغ زیکیو میں پور را پورے تیو باسم
خو بیا حضرت ویلي چې سوای به نه چیړ به نه کوې وی بیا مې غلی شوم وي غلی ونه رالمه حضرت موز کو په ما یې څادر واچو زه ځان له پرېوتم حضرت موز کو پوه شوې صحابه ناران دي ټایم ډېر ناوخته شو زما کار به ونه شي هی زر زر به ګورو الله اکبر صحابه اوچت خلق ډېر اوچت خلق پوه شوې ځنو وې صحابه بې وقوف دي قرآن د هغې جواب کوي کله چې وویل شي دوی ته ایمان راوړی څنګه چې ایمان صحابه راوړ دی قالو انؤمنو کما آمن السفهاء موږ ایمان راوړو څنګه چې ایمان قمقلانو راوړی دی الله غیرتی دی الله په صحابه او داغ نه پریدي الله رب العزت څه فرمایي الا انهم هم السفهاء و یقینا دقه قمقلان دي دا چې صحابه ته وایي که نه دا بېوقوف دی اوهو دا قمقل دی دا بېوقوف دی دا قمقل دی الله اکبر سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها زر دی چې قمقلان به وایي د خلکو نه صحابو ته بدد وایي دا قمقلان به اعتراض کوي په صحابو چې دوی د قبلې نه چا واړول حضرت 14 میاشتې بیت المقدس ته موس کړ دی مسجد قبلتین ته به ته تلی هلته ته چې ګوري پورې دروازې باندې جانماز دی دا جانماز دا اشاره تا ته راکړي حضرت دغسې ولاړو एकदम حضرت یې داسې مخ کړ دی پورې دروازې له پاسه جانماز دی څوک چې تلی هغه به هغسې کتلی پوه شوې که پوه نه شوې وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنگی من گرزولیا تاسو او صحابہو امتا وسطا امتا عدل والا انصاف والا صحابہ عادلان دی پوچھتے وسطا اللہ اکبر عادلان مدارک وی غور امتی او صحابہو وسطا غور امتی غور امتی وسطا مدارک مانا کئی عادلان امتا وسطا امت دے عادلان انصاف والا خلق دے دارنگی تفسیر کبیرم وی دارنگی نبیانو نباد اچت چسوک دے امام قرطبی وائی آغا صحابہ کرام دی پا مقدس مکہ انسانیت کی نبیانو ڈلا یوغاڑی تکا پرائستا نیکان عابدان علماء یعنی اولیاء سورچتا گوری پا دی ٹولو کی اوچت سوک دی دا نبیانو نا پرائستا پا دی دنیا پا دی انسانیت مخلوق کی اوچت سوک دی امام قرطبی صحابہ دا نبی علیہ السلام اوچت دی تنور شان سنگا وائی بس کا کنا دا انبیاء ڈالے نا پرائستا پا انسانیت کی اوچت سوک دی صحابہ کرام دی دا اوچت خلق دی دا دیر اوچت خلق دی پوشوی قرآن کریم ذکر کئی ایمان راوڑے ہو ہجرت کڑے ہو جہاد کڑے ہو ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله چیمان راوڑو خلق چی ہجرت ہوکو جہاد ہوکو دا اللہ پلاری کے اولائکا یرجون رحمت اللہ دو دا اللہ دا رحمت میں دوار دی واللہ غفور الرحیم کدو نسشی اللہ بخن کے مہربان خدای بخلی دی خدای بخلی دی تنور سغواڑی دا اللہ بخلی دی واشو کپونشی دا اللہ بخلی دی
ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض خلق هغه دي چې ځان خرڅ کړي دي الله یې راضي کړي دي. دو ځان خرڅ کړ دي الله راضي کړ. د خدای رضا خپل مقابله کې اغستې ده. دو الله راضي کړ دې سړیا تنن په دوی اعتراض مکو. دو الله راضي کړ دې ته پوه شې که پوه نه شوې. دو الله راضي کړ دې. احد موقع آخر د آیت کې وایي ولقد عفا عنکم 152 آل عمران ولقد عفا عنکم باشوي لام د تاکید او پوشوي په ماضی باندې قد داخل کړی دی. قسم معنا جوړیږي. الله فرمایي زما دی په خپل ذات قسمی صحابه ما معاف کړ دي. الله فرمایي ما صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه معاف کړی دي. ولقد عفا عنکم یقینی ما معافی کړی دا ستاسو نه. بلز قرآن وائی فاعفو عنہم اے زمان نبی کدون کمی اوشی تیوم معاف کا. فاعفو عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینا مبارک بیدلوا حضرت تکلیف رسیدلیو بے انتہا دمر وینا مبارک بیدلوا چاہدت بے ہوشین ارتاوی دو. اللہ فرمائے زمان نبی ما معاف کری دی تے معاف کا. فاعف عنہم واستغفر لہم تے معاف کا دولا معافی وغواڑا چه ددو تسلیو شی دولا معافی وغواڑا وشاورہم دوسرا مشورے کوا زمان نبی. بدو سر بے خلق مشوری کئی نہ اے سڑیا بدو سر نہ کئی وے مشوری بدو سر مشوری نہ کئی خواہ. اللہ اکبر. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. دی پریشانے نہ رستو اللہ امام معاف کر دی. اللہ میں پقت داخل کر دے علماء پوئی گی. پوشوی اللہ زمارے قسمی ما معاف کر دی. ایسڑو خدای ہوئی زمارے قسمی ما صحابہ معاف کر دی. زماستا و سر کم دشمانی دا دیاغوی ورغومی زمن غنم خوڑل دی چه چل شوی دی. اگوی بد دا اکڑا چه زانی وینو تاونیو ترو تاونیو زانی تاودو کڑایانو کے وہ سیز پکوڑی شانی ریت کو زانی دا گٹو دا لاندیا دا عرب دا شگی لپاسا پری باسو اے دا قرآن بچ کو ماتا تیرا ورسو اے دا غلطی را دا صحابو تخبل سو قیتا سکر دی. دا چسو تروڑے ترو سا دا بلوغ نیستا خوڑلی تا تاقا پتم نہ لے گی. ترازی پا صحابو خبری کے خدا تا اگر خلو با دی چاڑی شی مو آیا دا سی مو آیا بالکل مو آیا. اللہ فرمائی زما دی قسمی ما معاف کری دی. اے نبی تو والا معافی غواړه اے نبی تو ور سره مشورې کوا. مقصد دا خدای ته راضي دی کنه ٹھیک شو الله ته راضي دی. دا د قرآن په نقشه د صحابه او شان یو جلک در تخیم تفصیل مفصل نشتی پوه شوې. آی هی
زخمی حالت کې تلی دي د نبی صلی الله علیه وسلم خبره منل ده. قرآن د هغوی صفت کوي سوی الذین استجابوا لله والرسول، کسان چې قبولتیا یې وکړه د الله تعالی د حکم او د رسول د حکم من بعد ما اصابهم القرح، پس د هغې نه چې دوی ته زخم رسېدلی و. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، دولا اجر دے لوی اجر دے. تالا و مالا پتہ نہ لگی اگو لکلے دے اجر عظیم تا تخکاری درو خونہ امکان اجر عظیم اجر عظیم دولا اجر دے عظیم لوی اجر دے اجر دے او لوی اجر دے اوہو اجر دے لوی اجر دے. اور صحابہ صحیح مومنان دی صحابہ صحیح مومنان دی. راشاو گورا قرآن صحابہ صحیح مومنان صحابہ صحیح مومنان. یو مصیبت دار دیزے نا دا قرآن خلق زنی پٹی تو بر دے کے سے چل لے دے کے سے چل نہیں دا اس ماتا چکم آیت یاد دے آغاز ابن آیت نشتے دے ولی نمبر غلط دے اس دا سے چلو کما پوشوی. قرآن و صحابہ صحیح مومنان اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا. ودا مومنان پر اشتیادی او دا سے زی پزی قرآن وی تو پوشی کپو نشوی دا مومنان پر اشتیادی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ددونا راضی دے سدے رونو اللہ صحابہونا راضی دے اللہ صحابہونا راضی دے. دا سار سوک چاپونا جوڑی قرآنونا شیع کئی دا انسی مخ کی رستوی روانے جوڑ شی یو عرب دی چاگو احتیاط کئی اگو قرآن کریم کی غلطی ٹکتا انسانان دی خو نہایت احتیاط کی پاکستانان احتیاط نہ کی تجارتی کار دے کنا وہ جسنگ ایولی کل دین سو کی دیر فرق رکوگانوں کی غلطیاں نہیں رازی وما رکو دا 8 لکی پاشوی لوی روانے دینا جوڑ سوی قرآن والسابقون الاولون مخکنی رنبنی اوہو سمرچی او سڑے ایمان تا مخ کی راغلے دے دا غدر جو چتا دا پوشوی دا زماستان زمان خیال تا مخ کی ایمان تا راغل دی کنا تا سو آغاق کی وارو وارو وائی نوائی زمان خیال سر نوائی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار دے احد کی سوکو مہاجرین انصارو ایرون بل سوکو یہ سر قسم بغدے نور سوک نو مہاجرین و انصارو. مہاجرین نو مکینہ چکم راغلی مسلمانان انصار دی مدینہ کے چکم مسلمانانو عددو خدمت کڑو. قرآن دا دے دوارو بارک سوئی اللہ پاک سوئی من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان. اواسوک چدی انصار مہاجرین پسی دوی تابیداری اکڑا پخیر طریقے رضی اللہ عنہم اللہ ددونا راضی کہ زمان وزیر اعظم تے نہیں راضی اللہ تے نہ دے راضی. واشوی دیوی وہ لوٹ مار میں مشغول ہو گئے اللہ کر کرکٹ سو باڑے واخلا گر زوا ستا زمیدارا دادا
ته دې کې مشغولېږه ته څه وایې الله اکبر لوٹ مار ډاکوان کوي لوٹ مار ډاکوان کوي مدینه ریاست والا لوٹ مار ډاکوان کوي ته څه وایې خپل ځان له څه کوه پوه شوې باتنګن ګرانه وه کریلې ګرانه وه غوښه ګرانه وه پټرول ګرانه وه موږ ورته سارې خیری چې څو پورې ژوندي به وو هکې نصاب به وځي د لوږې نه چې مړه به شو ګزاره به کوو تا پسې به نه پاسو پوه شوې دې ځای کې موږ خفه کېږو دا ته څه وایې د دې په ذریعه موږ ته ایمان میلاو دی قرآن میلاو دی د نبی فرمان میلاو دی ته څه وایې وہ لوٹ مار میں مشغول ہو گئے الله اکبر الله اکبر ډېره درنه خبره کړې ده علما پې پوهېږي ډېر درنه خبره کړې ده ډېره درنه خبره کړې الله اکبر زما رب څه وایي من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم دون الله راضی زما رب وایي رونو زه ترې نه راضي یم څه شی پاتې شو خلاصه شو زما خیال سره زما رب فرمایي زه ترې نه راضي رضی الله عنهم ورضوا عنه دو د الله نه راضي واعد لهم خبرو ته غور کوه زه قرآن نه درته لګیا یم واعد لهم یو دا زه ترې نه راضي دوی ما نه راضي زه د دو نه راضي دویم دا واعد لهم بل ما تیار کړ دې دو لرا جنات تجری من تحتها الانهار هغه جنت چې هغې کې لاندې د ونو ولې به بهیږي خالدین فیها ابدا دو به همیشه دې جنت کې وي ذلک الفوز العظیم دقه کامیابۍ ټولو کې لوی دی زما خیال سره څه شی پکې پاتې کېږي نه پوه شوې الله اکبر الله ته راضي دی اوهو الله ته راضي دا ایماندار په کفارو ډېر سخت دي محمد رسول الله والذین معه هغه خلق چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دي هغه صحابه دي ښه والذین معه اشداء علی الکفار کافرو باندې سخت دي دا نور څه ورته ویل دي هغه دې ویلی شي کافرو باندې سخت دي رحماء بینهم آپس کے نرم کافروں باندې سخت دی آپس کے نرم علامہ اقبال د دې معنی عجیبه کړ ده ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم رمز حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن آپس کے با مومن روری نرم بھئی حق او د باطل خبر چرالا دا نرمیه دا مالوچواله به د فولادو کار کوي مومن با آپس کې لکه مالوچ چې ولګي کړنګ نه کوي نن مومن آپس کې کړنګ کوي ا کافر ته پیړه ده د کوچو دا داسې که نه ده او که نه یریږې ما ته ولې یریږي پوه شوې ته مه یریږه لالا ته زه لیږم ته خو نه لیږه ستا خطره نشته سړي الله اکبر خا وی رحماء بینهم تراهم رکعا وسجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا دو دے اللہ فضل رضا منتیا لٹئی ٹھیک شو دا اللہ فضل رضا منتیا لٹئی حددی مثال تورات کیو انجیل کیو بیا مثال خی مثال پشان د تیغ دے د بوٹی دے
اول کې کچي رو رو دا ډکه تیغ په خپل پوندو په خپل پانډای ودرېږي کافر بیا یریږي پښوی ودرېږي ته پښوی کپو نشوي الله اکبر قرآن کریم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم